یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل حلال ندی لکم ستاسو د پاره ان ترثوا النساء دا چې تاسو وارثان شئ د ښځو کرهن په زور سره په زبردستۍ سره. سرګې د جاهلیت په زمانه کې مونږ ویلو چې ښځې به د میراث نه ایستلې، میراث کې به ښځو ته حصه نه ورکوله او صرف هغه کسانو ته به حصه ورکوله چې کوم کسان به د جنگ قابلو نارینه بو، چې کوم ماشومانان الکان بو هغوی ته به هم په میراث کې حصه نه میلاوېدل. خو ښځو سره به خصوصا ډېر زیات ظلمونه کېدل، جاني ظلمونه به ورسره هم کېدل او مالی ظلمونه به ورسره هم کېدل. نو د جاهلیت په زمانه کې به د ښځو سره یو قسم ظلم دا کېدو چې د کمې ښځې خاوند به وفات شو، ښځه به کونډه پاتې شوله، نو د دې چې کوم وارثانو هغې وارثانو به دا ښځه بل ځای ته نکاح کولو دپاره نه پرېښودله. یعنې ښځه به کونډه شوله، دا کونډه به د خپلو وارثانو دی به ورته وي چې مونږ کې یو کس په نکاح واخله، خو د وارثانو کې به د چا خوښه شوله نو په نکاح باندې به هغه ښځه واغسته، او که نه د چا به خوښه نه شوله نو بل ځای کې به دغه خپله ښځه خپله وارثه دا به بل چاله په نکاح نه ورکوله. اگر که ښځې به ډېر اصرار کوو بل څوک پې خوښ ومو، خو دی به بل ځای ته نکاح دپاره نه پرېښودله چې بل ځای کې به نکاح نه کوي، بس د کور نه بار نه وځي. اوس هم زموږ پښتنو کې دا رواج دی چې کله روندار کونډه شي نو لیورونه ورته وایي مونږ چې یو کس خوښ که په نکاح والا، خو د کور نه بار نه وځي، مونږ به نه شرموي. دا اوس هم پښتانه د ځان دپاره یو شرم او یو عار یو بېعزتي ګڼي چې زمونږ روندار و او بل چا سره نکاح وکړه. د هغې د جاهلیت د زمانې دا رواج چې کوم دی را روان دی. په هغې کې هم دا رواج و چې که به کونډه به شوه نو کونډه به وارثانو کې یو کس که د چا به ښه خوښه نو وا به یې اخېستله په نکاح باندې، او که د چا به خوښه نه شوله نو خپل کور کې به یې ایساره کړې وه، تنګوله به نو یا به دا ښځه به دغه کور کې مړه شوه، د دې چې کوم مال به و مهر به هغه به د وارثانو ته پاتې شو، او یا به دا ښځه تنګه شوه دوی ته به یې وي دا مال هم زما والی خو ما بل ځای کې نکاح ته پرېږده چې زه نکاح وکړم. نو چې دوی به هغه مهر به یې هم واخېستو، مال به یې هم واخېستو، او چې بل ځای کې به یې نکاح وکړله نو چې هغه خاوند به ورله کوم مهر ورکړو نو هغه به یې هم واخېست. دا یو ظلم شو. دا د ظلم یو طریقه وه. دویمه طریقه دا وه چې دا ښځه به یې په چا باندې خرڅه کړله، څنګه چې وینځه به خرڅېدله، غلامان به خرڅېدل، دقسې به دوی دغه کونډه ښځه په چا باندې خرڅه کړله، پیسې به یې ځان نه واخېستې. نو الله رب العزت د هغې نه منع وکړله. الله وفرمیل چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل حلال ندي لکم ستاسو دپاره ان ترثوا النساء دا چې تاسو وارثان شئ د ښځو د کونډو ښځو کرهن په زور سره. په زور سره به د دې وارثان نه جوړېږي، بلکې دوی به دغه ښځه چې کوم دی خپلو وارثانو په وراثت کې تقسیموله چې دا زما په میراث کې چې کوم دی ورسېدل، داسې به یې ګڼل لکه څنګه به چې مال تقسیمېدو دقه شان به سړي هغه ښځه هم یو کس واخېستل. نو الله د هغې رد وکړو او وروستو پسې الله فرمایي چې ولا تعذلوهن او تاسو مه منع کوئ دې ښځو لره د نکاح نه. د څه دپاره؟ لتذهبو دپاره دې چې تاسو واخلئ ببعض بعضې ما هغه مالونه هغه مهرونه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دې ښځو ته. الله وایي د دې دپاره دا ښځه مه ایساروئ، مه منع کوئ د نکاح نه چې دا مجبوره شي او دې له چې تاسو کم مهر یا ستاسو ورور کم مهر ورکړی دی هغه تاسو ته واپس پرېږدي. نو په دې باندې دا مه ایساروئ، دا مه مجبوره کوئ. د دې رد الله پاک وکړو چې ولا تعذلوهن او تاسو مه منع کوئ د ښځو لره د نکاح نه لتذهبو دپاره دې چې تاسو واخلئ ببعض بعضې ما هغه مالونه ببعض بعضې ما هغه مالونه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دې ښځو ته، کو د مهر په طور خو ورکړي دي، کو هدیه او تحفه خو وله ورکړي دي، خو چې دا ښځې مالکه جوړه شوې ده نو اوس ته د دې ښځې نه دا مهر دی دا هم د دې مالکه ده، او که تاسو له چې ته هدیه او تحفه ورکړې ده نو دغه هم د دې مالکه ده، تاسو د دې نه ده واپس نشئ اخیستلی. دا دوره مجبوره کوي چې هغه تاسو ته هغه تحفې هم پرېږدي، هدیې هم پرېږدي، مهر هم پرېږدي، دا هر څه والی خو د الله دپاره ما معاف کړئ چې زه بل ځای کې خاوند وکړم.